بسم الله الرحمن الرحیم د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلیمان شیرزی هم د روخان پوهنتون د علمي کادر یو تن غړی نن موضوع د کار د حقوقو مضمون اړوند څلورم سیمستر او د موضوع عنوان دی د کار تړون اړوند یو شمیر حقوقي مسائل د کار د تړون اړوند یو شمیر حقوقي مسائل په دې موضوع باندې بحث کوو په خوا تر دې خپل د کار په تړون باندې بحث وکړي کار تړون مو پیژندو نن موضوع چې د کار تړون وشو د دین وروسته یو شمیر حقوقي مسائل دي چې په دې باندې باید منګو تاسو بحث وکړو همدغه موضوع په څو عنوانونو کې راخلو چې د تړون اړوند د ازادۍ اصل دی د تړون مربوط د صحت او انعقاد شرایط دي همدارنګه د طرفینو ژمنې او د تړون یا د کار د تړون تعدیل دی او ورسره وروستي عنوانونه تغییر او فسخ دي چې موږ نن په نننی لیکچر کې په دغه دوه مواردو باندې بحث کوو چې یو د تړون د ازادۍ اصل او دوهم د صحت او انعقاد شرایط دي دلته موضوع چې د تړون د ازادۍ د اصل خبره شوه موږ چې کار نظر د افغانستان د اساسي قانون 48مه ماده ته د یو حق په توګه کار د هر افغان حق دی او د کار ټاکنه دا او شول دا آزاد دی هر څوک په خپل خوښه باندې ځان لپاره کار ټاکلی شي ولی دغه موضوع تر ډیره بریده پورې په نننۍ نړۍ کې ډیر صدق نه کوي عموما کار لپاره کاري فرصتونه اعلانېږي شرایط وضع کیږي او کارګر بدون د دې نه چې کوم انتقاد وکي کوم مورد چې د خوښ نه وي هغه رد کی خپل ځان په دې ملزم کړي په شکل د اشکالو چې تړون انعقاد یا منعقد کی بدون د دې نه چې هغه شرایط لري کی کوم چې د لپاره د خوښ وړ نه دي ولی د کار د تړون په برخه کې د کار موضوع ډیر وخت دام د سوال په توګه پیدا کیږي چې بعضی وخت کارونه د چا د خوښي علاقه وړ نه وي د حالات او شرایطو د مجبوریت په اساس باندې وادار کیږي چې د کار ته ودرېږي ولی په هر حال باندې د تړون د ازادۍ اصل دا منل شوی دی چې نظر په اساسي قانون 49مه ماده چې جبري کار تحمیل منع دی څوک نشي کولی چې جبران یو څوک په یو کار باندې مکلف کی پام دې بنا باندې منغوي چې د فرانسې د قانون 311 ماده په اساس باندې چې کاري فرصتونه باید اعلان شي او د اعلان وروسته د ګمارنې یا د استخدام پروسه دلته درې موارد دوی د اولیت په توګه راخلي یو دا دی چې د لومړیتوب حق یا حق اولیت چې کوم دی دا باید چاته ورکړل شي معمولا هغه کسان چې په کار کې وو او د بعضی عواملو په اساس پر ځکه زلزلہ حوادث یا د کار د موقت بندیز په خاطر باندې یو کارګر د کار نه اخراج شي نو حق اولیت د تور کول کیږي چې امدا کس بیرته په کار کې وګمارل شي دویمه موضوع دا ده چې تبعیض معنا ده معنا د تبعیض دا مسله زمونږ او تاسو اساسي قانون هم راخیستې ده په 22مه ماده کې دا په ټولو حقوقو کې باید د اتباع او افرادو په مقابل کې یو شان قواعد وضع شي یو شان طرز العمل او رفتار باید وشي او بل مورد هغه دا دی چې په ځینې مواردو کې د ځینې اشخاصو د ګمارنې ممنوعیت دی دا مسله دا کار تړون دی ازادي شته خو ممنوعیت د بعض اشخاصو لپاره وضع شوی دی لکه د شپې په کارونو کې د اطفال او ماشومان ګمارنه یا همدارنګه د ځمکې لاندې قانونو کې د امیدواره میندو ګمارنه چې په دغه حالت کې دلته یو
قانوني ممنوعیت موجود دی د ګمارنې په برخه کې، نو یو شکل د اشکال او محدودیت دغه ازادي محدوده شوې ده. خو په هر حال باندې کارګر او کارفرما دواړه کولی شي چې په خپله خوښه اختیار کارګر د ځان دپاره کارفرما وټاکي چا سره کار کوم، او کارفرما د ځان دپاره کارګر وټاکي. دې مسئلې نه دویمه موضوع چې پراخه موضوع ده، د دغه کار د تړون اړوند یو شمېر حقوقي مسایلو په رابطه باندې د صحت او انعقاد شرایط دي. په مجموع کې د کار د تړون دپاره دلته هغه شرایط د کار په قانون کې نه دي وضع شوي زموږ د هیواد، ولې د 1455 کال مدني قانون په 1502 ماده کې په عموم کې د تړون لپاره یو څه شرایط منل شوي دي چې 4 شرط دي. د همدې شرطونو په بنا باندې یو دا دی چې د عقیدینو شتون، طرفین باید موجود وي، دا یو شرط دی په عموم کې. دویم دا دی چې هغه څه چې تړون ور باندې شوی یا موقوت علیه د دې قابلیت دی، هغه څه چې زمونږ او ستاسو په اختیار او واک کې نه وي په هغې باندې تړون نه منعقد کېږي، لکه هوا یا موږ تصرف ور باندې نشو لرلی. دریم مورد دا دی چې ګټورتوب دی. موږ چې کله عموم کې تړون ترسره کوو دی کې ګټه باید مطرح وي یا موجود وي هم د کار په عموم کې د تړون دواړو طرفینو ته. څلورم او وروستی موضوع د 1502 مادې په اساس باندې دا ده چې د عامه آدابو او نظم مخالف بنوي. کچیرته د عامه آدابو او نظم مخالف وي یو تړون، د مدني قانون د 1502 مادې په بنیاد باندې تړون نشو منعقد کولی. د کار د تړون په اړه موږ وی چې خپله مشخص شرایط نشته، نو همدغه د مدني قانون شرایط ورته راخلو. په دې اړه باندې د ایران د هیواد د کار قانون هغوی په خپله 9مه ماده کې د کار د تړون دپاره مشخصا د کار د تړون دپاره شرایط وضع کړي دي چې هغوی 3 موارد راخلي. یو دا دی چې د کار تړون دا باید هغه موضوع چې کومه ده مشروع وي، یعنی د موضوع مشروعوالی. دویم مورد د موضوع معینوالی، موضوع باید معینه مشخصه او معلومه وي. او دریمه موضوع قانوني او شرعي ممنوعیت به نه وي موجود. قانوني او شرعي ممنوعیت نه موجودېدل په دې معنی چې هم د قانون له نګاه نه او هم د شریعت له نګاه نه دلته رواوالی شتون لري. همدغه مسله د مشروعوالي سره ډیره نږدې ده. زه وایم زما په نظر باندې ممکن د مشروعوالي خبره چې شوې وي دې ته ضرورت نه وي، که دا ذکر شوی وي دې ته ضرورت نه وي. ولې په هر حال باندې د ایران د کار قانون دغه 3 شرایط د کار د تړون دپاره راخیستي چې د کار موضوع به مشروع وي، نامشروع کارونو باندې تړون نه منعقد کیږي یا صحت نه لري. بله موضوع دا ده چې د کار موضوع به معلومه او مشخصه وي، قانوني او شرعي ممنوعیت به نه وي موجود. همدې شرایطو موږ وی چې د انعقاد دپاره د شرایطو په برخه کې بله مسله د اهلیت ده. اهلیت موږ وړاندې د دې نه چې دلته بحث وکړو اهلیت باید وپېژنو چې اهلیت څه ته ویل کېږي. د حقوقي اعمالو د اجرا او د هغې د نتایجو یا آثارو منلو وړتیا ته اهلیت ویل کېږي. موږ وایو چې اهلیت په 2 ډوله دی. یو د تمتع یا ګټې اخیستنې اهلیت دی
او بل یا دوهم اهلیت چې کوم دی هغه د اجرا یا تر سره کولو اهلیت دی. دلته د اهلیت لپاره مونږ وی چې د چا اهلیت مهم دی. معمولا باس په تړون کې په طرفینو باندې وي. د کار په تړون کې طرفین عبارت دي ل کارګر او کارفرما، یعنی دوه طرفه د کار د تړون په برخه کې یو کارګر دی او بل کارفرما دی. د دې دواړو اهلیت مهم دی، هم د کارګر او هم د کارفرما. ولی دلته موږ د اهلیت تعریف او ډولونه وي. یو مسله دا ده چې د اهلیت موده یا دغه عمر څومره ټاکل شوی دی. په دې اړه باندې زموږ د مدني قانون دریځ دا دی چې 18 کلنۍ عمر ته رسیدل. همدارنګه د امام صاحب ابو حنیفه د مصالحو په خاطر باندې هم د 18 کلنۍ عمر منلی دی چې 18 کلنۍ ته ورسېدو دا د اهلیت موده ده. امام شافعي بیا په دې اړه وایي چې نه 18 کلنۍ نه بلکې د بلوغ مرحله چې کومه ده دا د اهلیت موده ده. ولی د 1909 کال قانونسون حقوق طفل هغوی همدغه موضوع د 18 کلنۍ راخیستې ده چې 18 کلنۍ مودې ته ورسېدو اهلیت څخه برخمن دی. دلته نو همدغه دوه موارد د کارګر او کارفرما په اړه چې د اهلیت موده زمونږ د قانون له نظره 18 کلنۍ ده. 18 کلنۍ مودې ته باید رسېدلی اوسیږي، ځکه د دې نه کم عمر کې د کار په راسته کې پخوا موږ تاریخي پس منظر د کار په اړه لوستی او د کار د حقوقو په اړه چې وخت په تیریدو سره پکې تغیرات راغله. هلته د ماشومانو ګمارنه استخدام موجود و، ولی په اوسني وختونو کې د ماشومانو استخدام او ګمارنه نشته دی. ولی کېدلی شي چې ماتو اشخاصو دپاره د هغوی اولیا د کار تړون منعقد کړي او امکان لري. نو د کارګر او کارفرما د دوی دواړو اهلیت باید پوره وي، یعنی د اهلیت عمر ته رسیدلی وي. د هغې نه وروسته دوی کولی شي چې د کار تړون منعقد او لاسلیک کړي. دا د نن ورځې درس موضوع چې د کار د تړون اړوند یو شمېر حقوقي مسایلو باندې بحث وکړي چې د تړون د ازادۍ اصل او د صحت او انعقاد شرایطو چې د افغانستان او د ایران د کار قانون د افغانستان مدني قانون دریځ واضح کړي او اهلیت او تعریف او ډولونه و. له توجه او زغم څخه مو نړۍ مننه.